نن په دې آیاتونو کې الله تعالی هغه راز بیان کړی دی چې که چېرې تاسو واورئ نو ستاسو زندگی به بدل شي. نن مولانا مفتی سعید شاہ صاحب کراچی لانڈی توحید آباد کالونی نواز شریف اسکیم کے سامنے عثمانیہ مسجد والے تا د صورت بقرہ آیات نمبر 124 نواله تر 129 پورې د آیاتونو ترجمه په دریو زبانونو کې انګلیش، اردو، پښتو کې دا تاسو ناوي. ان شاء الله تاسو موږ سره ساتئ او پورا اخره پورې دا وورئ. دا هغه دعاګانې دي چې حضرت ابراهیم علیه السلام د خپل رب نه غوښتلې وي او نن د هر مؤمن مسلمان زندگی په دې دعاګانو سره بدلیږي او دا هغه دعاګانې دي چې د قبولیت دروازې کولاوي. اوس راځئ ما سره لږ ټیم دپاره لږ ټیم وباسئ او دا وورو او ځان پې پوه کړو. او که چېرې تاسو ته دا پړایي او دا اورېدل خوښ شوي وي نو دا ضرور شیر کړئ او لایک یې کړئ، شاید چې د نورو مسلمانانو زړونه ورسره بدل شي او چاته د دې په وجه سره هدایت میلاو شي. که چېرې تاسو دا غواړئ چې یره د الله پاک دوست په څنګه جوړیږي نو نن دا آیاتونه ضرور واورئ. که تاسو ته زمونږ دا ترجمه او دا ویډیوګانې پسند وي نو موږ ته په کومنټ کې ضرور وایئ او لایک یې کړئ او شیر یې کړئ. او تاسو د کوم آیاتونو ترجمه غواړئ نو هغه موږ ته په کومنټ کې وایئ چې موږ تاسو ته د هغه آیاتونه په دریو زبانو کې واورو. که داسې څه خبره زموږ نه پکې غلطي یا داسې څه خبره وي نو هغه موږ ته په کومنټ کې ضرور وایئ. ستاسو به ډېره مهرباني او دا یو ډېر غټ هیلپ دی او دا شیر هم کوئ لایک هم کوئ. ستاسو د لایک کېدو سره انشاءالله دا ویډیو د دین ویډیو مخې ته ځي او نورو خلکو ته به د دې نه ډېره غټه فایده میلاویږي. اوس راځئ چې موږ سره د قرآن ترجمه په دریو زبانونو کې واورو. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. وَإِذِ ابْتَلَىٰ کله چې امتحان وکړ د ابراهیم علیه السلام ربه رب دده بکلمات پسو خبرو بکلمات پسو مجاهدو بکلمات پسو واقعاتو فاتمهن د پورا کړل هغه. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ کله چې امتحان وکړو د ابراهیم رب د پسو خبرو فاتمهن نو دې پکې پوره شو فاتمهن نو دې په دې امتحان کې کامیاب شو. قال الله فرمایل انعام ورکړي انی جاعلک یقینا ګرځوم تعالی للناس د پاره د خلقو اماما مقتدا. قال ابراهیم علیہ السلام ومن ذریتی زما د اولادنا. بکلمات دا د کلمې جمع ده. یو څو واقعات یو څو خبرې وي. مفسرینو په دې کې ګڼ اقوال لیکلي دي. ابن عباس رضی الله عنهما د دې نسبت دی چې هغه فرمایي چې دین احکام مراد دي احکام د حج یا دین فطری اعمال مراد دي چې د پنځو تعلق سر سره دی او د پنځو تعلق نور بدن سره دی. لکه برید واړو کول، کولی کول، مزمزه او استنشاق کول، پوزه کې اوبه اچول، دارنګې مسواک کول، ګیره اوږدول، دا د ابراهیم علیه السلام واجباتو کې وو. دارنګې د ترخ ویښته اخیستل، د نوم لاندې ویښته اخیستل، ماشوم سنتول، اوبو سره استنجا کول، نری بولی او کلوی بولی استنجا اوبو سره کول، دا ابراهیم علیه السلام ته حکمونه شوي وو او دې امت کې بعضې سنت دي بعضې واجب دي. بعض علماء فرمایي چې قرآن کریم کې په خپله ابتلاګانې الله ذکر کړي دي،
لکه سورہ بقرہ کی برازی 258 کی، سورہ انعام کی برازی، سورہ شورا کی برازی، مریم کی رازی، عنکبوت کی رازی، انبیاء کی رازی، صافات کی رازی. وہ ځایونو کې الله د ابراهیم علیه السلام ابتلاګانې ذکر کړي. یو ابتلا دا وه چې ابراهیم علیه السلام خپل بادشاہ ته مسله بیانې، نو بادشاہ ته حق وینا کول دا یو لوی ابتلا ده. دا د هر چا کار نه دی چې د علاقې مشري خان نواب او ته هغه چیلنج کوي. نو ابراهیم علیه السلام خپل د زمانې بادشاہ چیلنج کړی، دارنګې خپل پلار او خپل قوم ته ولاړو چې تاسو په غلطه یې. نو پلار سره څوک جنګېدی شي، قام سره څوک جنګېدی شي. ابراهیم علیه السلام باندې دا ابتلا راغله. ابراهیم علیه السلام ته الله حکم وکړو چې خپله دا بیبي او خپل زوی په دې صحرا بیابان ځنګل کې پرېږده او مخې ته روان شه. دا ابتلا په ابراهیم علیه السلام راغلی وه. ابراهیم علیه السلام د مشرکانو معبودان زری زری کړي وو، ابتلا پې راغلی وه. بیا خلق اور ته غورځولی وو، الله پې اور ګلې ګلزار کړی وو. دا ابتلا پې راغلی وه. ابراهیم علیه السلام ته خوب کې حکم شوی و چې خپل زوی حلال کا، نو زوی حلالۍ دا قرباني ورکوي. دا ابتلا پې راغلی وه. دا ابتلاګانې په قرآن کې مخې ته راځي، لکه ما سورتونو نومونه واخیستل. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کله چې امتحان وکړو، آزمایش وکړو، ابتلا وکړه د ابراهیم. ربه رب د بکلمات پسو خبرو، بکلمات پسو واقعاتو، لوی مجاهده کړې وه، لوی قرباني ورکړې وه. فاتمهن، نو ابراهیم علیه السلام پوره کړ دا امتحان، کامیاب شو بار امتحان کې. قال، نو الله فرمایل انی جاعلک للناس اماما، یقینا ګرځوم تا د پاره د خلقو امام، مقتدا، پیشوا. نو ابراهیم علیه السلام تر قیامت د ټولو امامي. څومره پیغمبران چې راغلي دي ابراهیم علیه السلام نه وروستو تر قیامته، دا ټول د ابراهیم علیه السلام الواد دي. قال، نو ابراهیم علیه السلام عرض کوي ومن ذریتی، زما د الوادنا، یعنی دا امامت به صرف مال راکوي که زما بچو له به هم ورکوي، الواد له هم. قال، نو الله فرمایي لا ینالو، نه به رسیږي عهدي زما منصب د امامت، منصب د نبوت، الظالمین، ظالمانو ته. یعنی دا ډیر لوی منصب دی، لوی مرتبه ده د پیغمبرۍ د نبوت. دا به زه ستا الواد کې ظالمانو له نه ورکوم چې کوم ګناهګاري، ها چې کوم زما خوښې نیکاني، نو هغې له به دا منصب ورکوم. ظالم له زه پیغمبري نه ورکوم. دې نه علماو استدلال کړی دی چې پیغمبر قبل النبوه او بعد النبوه نه هغه نه صغایر کېږي او نه هغه کبایر. وړو ګناهونو نه هم دی معصومي او د لوی ګناهونو نه هم دی معصومي. پیغمبرۍ نه مخکې هم، پیغمبرۍ نه وروسته هم. د الله نبي داسې نشي کېدی چې هغه نه نافرماني وشي. د سترګې رب مقدار د الله پیغمبر ګناه نه معصومي بچي. قال لا ينال عهد الظالمين، نبرسی عهدی زما مرتبه د پیغمبرۍ د نبوت ظالمانو لرا. ظالم نه پیغمبري نه ورکوم، نبوت نه ورکوم. دین دا مسله معلومه شوه چې د مسلمانانو مشر ظالم کافر نشي کېدی. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، او اومی گرزولا بیت اللہ شریف مثابتن زید راگر زیدو للناسی پارد خلقو و امنا او زید امن. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ اومی گرزو بیت اللہ مثابتن زید راگر زیدو د خلقو د پارا و امنا او زید امن. بیت اللہ شریف مرجع هم دا او مأمن هم دے. مثابتن زید اجتماع،
مثابتن زید خلق درا ګرځېدو او مثابتن زید ثواب د مندو. بیت الله هغه ځای دی چې دې ته سړی بیا بیا راځي، بیا بیا ورته ځي. مثابتن بیا بیا درا ګرځېدو ځای، خلق بیا بیا روان دي عمرې لا، حج لا، طواف لا، بیا بیا خلق روان دي، خلق دې مړیږي نه، سیرابېږي نه. الله وی بیت الله مې د خلقو د پاره بیا بیا درا ګرځېدو ځای ګرځولې دی او ځای د امن. دې ته چې څوک دنده شي نو هغه په امن شي، که هغه حیوانات دي، که جمادات دي، که انسانان دي، که پیریان دي، څومره مخلوقات چې دي چې کله حرم ته یو سړی دنده شو نو دی په امن شو. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا أُنَسًا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ. مقام ابراهیم لرا مصلى زید منذ. مقام ابراهیم کی 2 رکعاتا نفل دا واجب دی احناف پنځ. مقام ابراهیم هغه زید چې پدې زې ابراهیم علی السلام ولاړو پدې کمر او د بیت الله شریف تعمیر کو. اسماعیل علیہ السلام د زوی دی، دی ولا خټي غټي لوټي دار اوري او ابراهیم علیہ السلام پدې کمر ولاړ دی. الته د خو نقشونه هم جوړ شیو، دې ته مقام ابراهیم وی، دلته تعمیر کړو. واتخذوا انسا من مقام ابراهیم مصلى زید ابراهیم علیہ السلام لا جای نماز مصلى زید موسی. وعهدنا الى ابراهیم و اسماعیل او ما امر کړو ابراهیم علیہ السلام تا او اسماعیل علیہ السلام تا. عهدنا اے امرنا، ما حکم کړو، وینا مې کړی وا، امر مې کړو دې دواړو ته. ان طهرا دا چې دواړه پاک ساتي، بیتیا کور زما، زما جمعات، زما بیت الله دا صفا سوتره ساتي پاک. بیتیا زما کور دین دا معنی مراد نه چې دا الله کور دی، الله به رهائش کوي، نه نه، دا نسبت تشریفاً تقریباً دی. طاهرا دواړه پاک کئی کور زما د هر قسم بدعاتنا، شرکیاتنا، د ګندګینا، د ناپاکینا زما کور صفا سوتره ساتي. لطائفینا د پر طواف کوونکو چې کوم د بیت الله نه بار اوسېږي او دلته طواف نه راځي هغې دپاره بیت الله پاک ساتي. والعاکفین اعتکاف کوونکي مقامی، والرکع السجود منځونه کوونکي. څوک پکې طواف کوي نو کور صفا ساتي، اعتکاف کوي کور صفا ساتي، موس کوي کور صفا ساتي. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ دعاګانې د ابراهیم علیه السلام کله چې وی ابراهیم علیه السلام ربي ای زما ربا اجعل هذا وګرځئ دا بلدن خار آمنا زید امن. بیت الله خو یو ځنګل و صحرا و بیابانو. ابراهیم علیہ السلام دعا کی چې یا الله دا بیت الله خاریه وګرځئ. اجعل هذا بلدا آمنا، دلته وی هذا بلدا لا خار شوی نه دی، رستو برازی هذا البلد الف لام به داخل کړ یعنی اوس خار شو. وګرځئ دا بیت الله خاریا زید امن. ورزق اهله او خوراک ورکی اهل د بیت الله لرا من الثمرات د میونا. بیت الله خو یو صحرا دی، ځنګل دی، نه پکې فصلونه شته دی، نه پکې پټي شته دی، نه پکې بوټي. خو د ابراهیم علیه السلام دعاګانې دي یا الله بیت الله زید امن وګرځئ او د دې چار چاپیره چې څومره آبادۍ نه دا ماړه او پټ ساتي. ورزق اهله من الثمرات خوراک ورکی باشندگانو د دې لرا من الثمرات د میونا. من هغه چا لرا دلته ابراهیم علیه السلام استدلال کوي ځکه چې مخکې کله چې الله ورته وفرمایي چې زه به تا امام ګرځو مقتدا پیشوا، نو دوی وایي چې یا الله زما الواد هم امام وګرځئ. نو چې کله الله وفرمایي لا ینال عهد الظالمین، نافرمانه ګناهګار ظالم نه د پیغمبري نه ورکوم، دلته اوس ابراهیم علیه السلام احتیاط کوي. زید امن وګرځئ، خوراک وله ورکړي، ماړه او پټي کې چا لره
من آمن منهم یعنی مسلمان لا من ها چالرا آمنا چی ایمان راوڑی منهم ددینا باللہ باللہ والیوم الاخری پرد رستنائی مراد تینا طول ایمانیات کی آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت طول ایمانیات تینا مراد دی دلتے دو ذکر کرے باللہ والیوم الاخر اے اللہ دا بیت اللہ زید امن اگرزے خاریئی کی او ددی باشندگان اسیدن کی اغیل خوراک ورگی پریمان چالا من آمن منهم باللہ والیوم الاخر یعنی مسلمان اللہ قال اللہ فرمائل ومن کفرا چاچی کفر کو صرف مسلمان لنور کو کافر لهم ورکو ومن کفرا چاچی کفر کو فأمتعه قلیلا نفائدی بورکم دلا قلیلا لگی مسلمان لبا دیر ورکوم کافر لبا لگ ورکوم دا طول دنیا دا اللہ قلیل ہوئی ننخو کافر سر زیادہ دا کافر لکا اللہ دا طول دنیا ورکی نو اللہ بنسو دا قلیل دا زکر ورکا قلیل ہوئی یعنی مراد تینا دا دنیا زندگی او جون دی 50 پیتا دیا کالا سل کالا یو کافر با دنیا اخری سل کالا بیا ہمیشہ ہمیشہ جہنم دے قال انو اللہ فرمائی ومن کفرا چاچی کفر کو فأمتعه فائدی بورکم دے کافر لا قلیلا لگی ثم اصفره بیا بیراخکم ثم اصفره بیا بیراکشکم الى عذاب النار بطرف دور دا جہنم وبئس المصیر سبت زیدی درا گرزیدو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ یاد کئی حق وقت کلچ پورتک ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیاد من البیت د بیت اللہ شریف معلوم شوا جی بنیادو نیو خنور دیوالو نینو اول تعمیر د بیت اللہ شریف آدم علیہ السلام کرے بیا د نوح علیہ السلام طوفان سندار روان شو بیا ابراہیم علیہ السلام تعمیر یاد کئی حق وقت چی پور تک ابراہیم علیہ السلام بنیاد د بیت اللہ و اسماعیل او اسماعیل علیہ السلام ورسرا دوار اپنار اوزوے بیت اللہ جوڑی تعمیر ورسرا دعاگانی کی بیت اللہ تعمیر کو لوی مدرسہ لوی مرکز لوی ہیڈ کوارٹر او مخکنے دعاگانی کنی چی یا اللہ ددے بیت اللہ باشندگان په خوراک کې ماړه ساتي پټ ساتي او دا زید امن وګرځي ربنا ای زمون ربا تقبل قبول کی منا منا زمون دا عمل انك انت السميع العليم یقینا قبلون کے وہ ہے السميع قبلون کے سمع الله لمن حمده اللہ قبلون کے دے السمیع اوری د هر چا قبلی د هر چا العلیم بوه دی په هر چا ربنا ای زمونږ ربا وجعلنا وګرځئ ما پلار او زوی دواړو لره مسلمین مخلص تابعدار لکه ستا مسلمانان خو مونږ کې نور اخلاص زیات کی مسلمین مخلصین لکه تا لره ومن ذریتنا زمونږ الوادنا امتا مسلمتا لک یو ٹولگے یو امت تابدار مخلص تالرا اے اللہ ما پلارا وزوی دوارا تابدار کی او مخلص کی او زمن الواد هم تابدار مسلمان فرمابردار مخلص ہو گردے وارنا اخی منتا مناسکنا کارونا دا حد زمن امور معاملی دا حد زمن ارنا اے علمنا پیغمبر د ځان نه عمل نه کوي د ځان نه کار نه کوي الله ته وي ما ته وخیا وارنا وخیا منتا مناسکنا طریقې د حج زمن وتب علینا مهربان دیاو کی پمن انک یقینا انت التواب یقینا رحمتنا کون کے توبہ قبل ان کے الرحیم مہربانی کون کے ربنا اے زمن ربا وبعث الیگی فیہم بدی کی بدی امت مسلمہ کی
رسولا یو پیغمبر منهم د دینا پیغمبر درې صفاتونه الله ذکر کړل فیهم اے فی العرب رسولا پیغمبر منهم اے من نوع البشر اے ربا اولیگی پدی عربو کی قریشو کی ہاشم کی رسولا یو پیغمبر تنوین د شان دے یو شان والا عظیم پیغمبر راولیگی منهم د دینا یعنی د دی شان انسان او بشر یتلو علیہم آیاتکا بیانی بدیتا آیتنستا ویعلمهم الکتاب والحکمہ او تعلیم ورکی دیتا د قرآن او د سنت ویزکیہم او پاکی بدی لرا دری صفتونه د پیغمبر او دری کارونه د پیغمبر دا آیات قرآن کی سلور ځله راغل دی یو ځله دلته دی انکا یقینا انت العزیز الحکیم زبردستی غالبی العزیز چې چاته حاجت نہیں العزیز زبردستی غالبی بہر چا ضرور الحکیم حکمت والے शेयर करो लाइक करो अल्लाह के रज़ा के लिए।